बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ज़हीम केसर खान और तासु ګورئ क्राइम कहानी ګرانو ملګرو اکثر خو زه تاسو سره د کرایم سټوریانې شیر کوم دا مې یو کرایم دی خو دا صرف د اګاهۍ لپاره دی چې یاره مطلب په دې بازار کې داسې ډېر زیات خلک ګرځي چې هغه په مختلف طریقو باندې څوک جعلي لوټونه ورکوي چا صفن وي په لاس کې او د چا صفن وي په لاس کې دې د سبزی والا الګ سره جانسیل سره همداسې یو واقع شوې ده د باندې یو سړي د اوږې په ځای بادام خوړلی دی او د ده نه زرګونو روپۍ اخیستې دي نوره قصه به د ده نه په خپله اورو جانسیله دا څه چل شوی و دا خنجر چې چلو چې دلته ریډیو ته ولاړم او دی راغلو نو ما ته وایي چې یو لس روپۍ راکړه ما ورته لس روپۍ ورکړې تا چې وکتل دا سړی څنګه ښکارېده د ملنګ په شکل ملنګ کې بالکل ملنګ و ها بیا غاړه کې تسبیح اردو اچولې ویله پښتو اردو یې ویله ها ما ته وایي چې 10 روپۍ دی نو ما ورته 10 روپۍ ورکړې هغه یې خوله کې واچولې هغه واپس راویستې ما ته وایي دا واله ولې کې اوبه راکړه ما ورته یخې اوبه راواغستې اوبه مې ورله ورکړې نو ما ته وایي چې ما سره لاس کې اوبه ووایي دا څه شی دی ما ورته ویل اوږه اوږه بیا ما ته وایي چې لاس بند کړه چې لاس مې بند کړو نو دا یې درې پیره چې لاس تاو کړو ما ته بیا په دې پوکې واچو که نه ما ته وایي چې زړه سره ولګوه وګوره چې ما زړه سره ولګوله ومې کتل نو هغې نه بیا بادام جوړ شو او ماغې اوږې پلي نه هماغې وږې پلي نه بیا هغه ما ته ویل چې دا اوس وخوره چې ما څه ټایم وخوړو بیا به چې هغه څه ویل ما به ورته ویل ټیک ده لکه هغه به چې ما ته وویل چې یاره دا کار داسې دی ما به ویل ټیک ده لکه ما ورته نه ده کړې نو اخره کې بیا هغه چې تلو که نه نو ما نه څه ټیک ده څه پوره خبره وکړه که نه څه څه درته ویل چې څونه پیسې راکړه بیا داسې بس پیسو هغه څه مونه ویل خو هغه ویل چې پیسې راکړه چې څومره درته دي که نه نو ما ورته ټولې راویستې د سودا پیسې وې ټولې پیسې مې ورله ورکړې نو هغه ویل شاپر کې واچوه ما چې له شاپر کې واچوه یو غوټه مې ورکړه ما وله غوټه مې ورکړه نو بس هغه پاڅېدو چې پاڅېدو ما ته یې غاړه راکړه وایي ته به ما پسې شاله راځې که نه ما ورته ویل او نو ما ته وایي چې پام کوه نه شي وایي تباه به شي نو بس ما ورته بیا څه مو نه ویل بس سړی روان شو دا په تا څه چل شوی چې ټولې پیسې دي دونه د غریبۍ پیسې دي ولې په خپله شاپر کې مو چل سو بدن کې دې څه فرق راغلی و چل دا و چې ما بادام وخوړو نو بیا زه په ځان نه پوهېدم او د دې اوږې پلي نه ستا په مخ کې بادام جوړ کړو که نه څه چا استازي د سره وکړه نه نه ما خپل لاس کې نیولی زما مخکې دې جوړ کړو بیا څونه ټایم په ځان پوه شو څونه پیسې درنه وړې وې بیا زه مازدیګر داسې منځونو بعد کې پوه شوم خو بس چې بیا مې حساب کولو نو پوره 11000 روپۍ وړې وې بیا چېرته لاړې کور ته لاړې که تاڼې ته لاړې بیا لاړم کور ته نو چا دلته خلکو دې تا نه چې دې سړي دا ټوله ډرامه د سره کوله خلک نه و نور خلک وو دا ریډیو والا زمونږ ولاړو ټول خو به دې خندل را خندل نو بس ما دا شرمه چاته څه ویلی نه شو دې د باندې پوه نه و دې را باندې پوه نه و خو صرف دې دا خبره ما ته کوله ته ویل ګونان دمې او پنځوسیان دمې دا زموږ ریډیو والا دي که نه دا بیا تا له ښه پته ده چې یو خبره اوري شل ورته نورې کوي فیمس کوي دي کار خو دې داسې کړی و که نه نو بیا چې کور ته لاړې پلار مور ته دې کله وویل پلار مور نه بیا څه وخت بعد ویلې که نه لکه هلته ما چاله نه ویل په هغه ټایم خو بیا خلکو ویل چې دا څنګه طریقه وایي د غوسه نه شو مور پلار چې داسې کوم مداریتوب د سره شوی بس هغې غوسه خو نه شو خو بس لکه خبرې وکړې ته دومره نه پوهېږې ته دې پلان کې ډینګرې نه بس نور څونه وخت نه ته دې بازار کې ناست دی دې بازار کې یاره 8 کاله به زما کېږي هر څه لاړل سړی لاړو تا ته وایي ما پسې به راځې یم نو ونیوې شو بیا څنګه ونیوې بیا داسې څه شردي چې یو 15 ورځې بعد بیا دلته بیا راغلو د سکول ته ننوتو چې سکول ته ننوتو واپس چې راووتو بیا مونږ ونیولو بیا څه کول د سکول کې څو خلکو نه پیسې والې که پته اوس پته نه لګي خان چې هر څه کول خو چې سکول ته ننوتو چې واپس راووتو بیا مونږ ته راونیولو چې واپس دې راونیو بیا د باندې څه دم بم ونه چو نه بیا دم نه مالته ګیر شو که نه بیا بس نه چې څو ټایم هم راونیو نو هغه څه منتر بیا نه ویلو څنګه چې پهله پته ویلو هغه منتر نه وته هغه چې ما دې نه ونیول چې رامې خپل ولته بس غلی ودرېدو بیا غږ نه کولو بیا ورته ما ویل تا داسې کار کړی هغه ویل نه ما کله کړی دا کلمې خوړلې بیا مونږ چوکۍ ته یوړو هغې هلته هم کلمې خوړلې نه بعد بیا مونږ اف ای آر دې پې درج کړی دی نو بیا ودر راغلی نه دی چې څه دم را دم د باندې واچي او خلاص کړي ځان هلته حالات کې ځان خلاص نه کړو پولیس باندې څه دم بم ونه نه چولو هېڅ یې مونه هلته پروت و جانځې به کله چې د دمګرې راغلی او جانسې دې دمولو او جی تا چې ورته وکتل نو تا منې کو نه دی نه نه دنه 50 واغسو وې دې 15000 روپۍ جوړوم دم ولا 50 ورکوم ته بس एकदम مالدار شو مونږ پاتې شو او تلاړې اسمان له وخت بیا بس هم داسې مې دا تاسو په دغه دوران کې د سره ولاړو پوهېدی پې چې دا ډرامه سره کې او پیسې دا اعلان دې کېنولې خو دم کو پاته یادو بس دمې کولی که پیسې دې ووایي هغه دې بیا روان نو تاسو منې کوو نه چې دا سړی نه دمولو به دا په خپله ځان یې مالداره کولو مونږ بس تاسو په ټایم کې خو نه وی پوه بیا وروسته پې پوه شوئ او مونږ پې وروسته پوه شوی ما نه 11000 روپۍ وایي بیا چې هغه دا ورپسې ګرځېدو هغه تللی یم
بدرې مې شپه راغو به د سکول اسه دا خو دم کو څه کته دم دسه دم پولیس وی کنه تاسو وایي نه بدرې کسان نورم دم کړیو موږ به بالا ماره لته هغه چې وکړو وې دا مانم 10000 روپۍ والی دي اچھا هل دی هغه یې سچولې وروي دا خو د سره پرې نه دي داسې مختلف دوکي کې دا خو دم والا دا چې چرته چې جالي لوټ دل چا درکړي ډېر زنانه پکې ګرځي موټر سایکل باندې سړی راځي ماشوم لیور کې ماشوم نه سودا دي سو پیری دا شی دی جالي لوټ نو سونه لوټ چا درکړي دي ډېر زرګونان چړې پکې ډېر کلیوالا راځي دا سپینې بورکي اچي دا ماشومانان دوکه کې جالي لوټونه چړې پسند سونه لوټ نه دا زرګونان نه 1500 نه خالي نو ته بیا ډېر خپکی کې چې مطلب دا 100 روپو سبزی نه خرڅ کړي نو ډېری ټول 1500 روپۍ چې پکې 100 روپۍ لاړ شي نو سره خامخا خیال کو څوک دې دم نه کیسه ګرانو مرګرو جادوګر چې کم خلق والی دي داغي خبره خو تاسو وره دي د بالامانه تانی پولیس وینا دا چې دغه جادوګر دی نیولې دي د مظهر حسین نوم دی او د مظفرګړ اوسیدونکو دی د حواله سره د پولیس وینا دا چې دغه جادوګر پتاڼه کې هم ساده پورې خپل جادو استعمالولو کوشش کړي دي د پولیس وینا دا چې د ځان نړون جوړ کړي او بیا په پولیس ډیر کوشش کړي دي چې دغه لوندواله خو دې معلوم کړي دي هغه وی چې مقراله نو د بیا په خپل منډه والی بیا ورته پوړې معلومي وي هر ځای ورته معلومو خو پولیس وی دی په ډیر زیات کوشش وکړو چې مونږ لم د دې پیسو نه ډیره پیسې جوړې کا خو هغه وی دلته بیا دغه جادو چې کوم وا نه چلی دا نو د حواله سره موږ وګورو نو ډیرو زینو کې داسې واقعیات شوي دي د پولیس و نام دا چې بلا شي خلکو بیا وی چې را دی خو داسې وارداتونه د قصدي سرم کړیو ملزم گرفتار دی الله دې وکړي چې دته سخت نه سخت سزا ملو شي خو دویمه خبره دا ده د سره چې کم معاشره کې کم ضرورتمند خلک دي او هغه دغه سیګرزي نو دی سره دا یو شی چې د خلکو په هغې باندې اعتماد ختم شي اسې هم څوک چاله 100 روپۍ نه ورکوي خو چې داسې واقعیات خلک وګوري نو بیا هغې څه ورکوي خو اسې هم نه خو بیا په خلکو باندې شک کوي نو الله دې په مونږ رحم وکړي او الله دې مونږ له د حلال رزق ګټلو توفیق راکړي